ویل کېږي چې په ځینې شنګله کې د پیسو د پیپ د ټینکۍ سیاست دی دې ته به کم نظر ګورئ. زما خیال دا پر ماته سړي چې بې مجاله غوندې ښکاري اعلانې دي ورکړي چې دروغ نه دروغ نه قرآن کړی دی. دا ویل کېږي حاجي صاحب چې تاسو د جیویایي والا چې کم دي هغو ته ډېر بد اخلاقه خبرې کړلې په دې کې څومره حقیقت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. تاسو ورور سجاد علي ما په دې ټیم کې موجود یم په ضلع شنګله کې د سابقه وزیر سیاحت حاجی عبدالمنعم صاحب سره. څنګه چې تاسو ته پته ده په ضلع شنګله کې د بلدیاتي الیکشن چې دی نو کمپین روان دی. نن هم دو په یو پروګرام روان دي د شمولیتي پروګرام ده. هغو نه به تپوسونه کوو د ضلع شنګلې د سیاست په حواله باندې چې د بلدیاتو الیکشن دپاره دوی څومره تیاری کړلی او لګیا دي څه تیاری نور رواني. السلام علیکم. جی السلام. مننه ستاسو. جی مهرباني. د ټیم د راکولو یو جهان مننه. بلدیاتي الیکشن ستاسو په ضلع شنګله کې شروع شوی دی. څه هلې ځلې روانې دي ستاسو؟ بس د هر پارټۍ د هر سړي د هر یو دغه دا سوچ چېرې دا ما وګټلې او د الله تعالی عجیبه نظام دی. یو دا چې شیشه کې چې څوک ګوري نو هر چا د ځان ښکلی ښکاري. هر چا څنګه الله صورت ورکړی یو چوټونو ته ودرېږي هغه هر سړی وي زه ګټم. خو بهرحال زما په خیال دا پیره د قوم فیصله ده چې کلین سیوپ پکې په شنګله کې پی ټی آی به انشاءالله 15 وړه سیټونه ګټي. اوورال شنګله کې به پی ټی آی کامیابیږي څنګه؟ انشاءالله اوورال کې انشاءالله چې 15 وړه سیټونه به ګټي. کوشش من کوو زمونږ زیات نه زیات که زمونږ یو ځای کې پوزیشن لږ کم وي خو کمزوري وي صرف په یو کې څلور زمونږ کلیر دي. که یو کې زمونږ معمولي غوندې کم وي هغې موږ محنت به کوو انشاءالله هغه به هم الله تعالی پی ټی آی له ورکوي. تاسو کمپین کوئ جی نو چې لاړ شي خلک ستاسو رویه څنګه تاثرات سي؟ خلک ډېر زیات خوشحاله دي. اصل کې دا خلک دی مسلمانان هغه داسې دي چې هغه عمران خان چې کوم د اسلامي کوم مطلب چې هغه څه فرض و هسپتالونه آبادول ډاکټران ورکول قرآن شریف لازمي کول او چې څه دي هغه الحمدلله کوم چې هغه چې کوم د ریاست مدینې خبره کوي هغه الحمدلله دلته امپلیمنټیشن روان دی کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا نور خلکو ازمیل دي. د چا 20 کال حکومت کړلی چا خصوصي زموږ په شنګله کې چا 15 کاله کړلی چا سره 4 دی په یو موقع چا سره 3 دی خو چا کار نه دی کړی. واحد دا پی ټی آی حکومت دی چې په میرټ او په انصاف سره کار کوي خلکو ته کار روان دی. خو ځکه نه ماته افسوس هم راشي پرونه ته زموږ ایسي ټلیفون وکړو چېرې دلته یو پارټۍ والا درخواست راوړی دی چې کارونه کېږي او دا دې بند شي. نو څه ماته په دې خبره غټ افسوس راشي چې د یو عوام کارونه کېږي هغه کار څوک کوي؟ زه کوم زید بکر وغیره هر څوک چې کوي خو چې د عوام کار وشي نو هغه تبلیغیان وي ښه به کوو خلک به ښو ته رابلو. نو زمونږ د مسلم لیګیانو نه وي نه به ښه کوو نه به ښو ته څوک پرېږدو لکه کار به نه کار ته به نه پرېږدو. دا زه وایم دا ټنډر شوي کارونه دي. یو څو میاشتې مخکې ټنډرې شي دي نوې ټنډرې اپوایمنټ ترانسفر په هر څه بین دی څوک نه کوي. یو افسر چې دی هغه تا لپاره ځان جیل ته نه بیا نه ځان خپل فیوچر خرابوي. دا ټیک ټاک زړې ټنډرې دي ښه په میرټ کارونه دي بای نیم دي کارونه کېږي. زه د خپلو سیاسي مخالفینو ته وایم چې د عوام ته کار کېږي او دا موږ ته هم پته ده. زه ډېر سیاسي نه یم کم کار چې په دې الیکشنه پورې موږ کوو یا بل څوک یا هر څوک جذبه کوي هغه جذبه بیا د الیکشن نه وروسته نه وي. نو که لحاظه د یو غریب سړي کار وشي زموږ یو خور لور د منګي نه خلاصه شي زموږ یو ورور د پیټي نه خلاص شي او زموږ یو ورور مطلب دا چې په کندو کروس نه په اواره لاړ شي دا به ډېره ښه نه وي خو د دین هم خلاف دي. نو زه هغو ته اپیل کوم چې نه درخواستونه ورکوئ مه راپورټونه ورکوئ مه بل څه کوئ. دا خو د حکومت شی دی د حکومت په عوام باندې لګي او دا تاسو ته وایم چې انشاءالله تعالی اوس خاص کر موږ نن په مارتون تحصیل کې ولاړ یو. نو زه تاسو ته وایم چې زه اډوانس نثار خان له زه مبارکي ورکوم چې دی زموږ روان تحصیل ناظم دی او هغې به تا ته وجه وښیم تا ته موقع نه راکوم چې ولې ګوره نشتلیان 3 ځایه تقسیم دي. یو ځای نشتر پارټۍ لاټین نه ولاړلی بل ورور سره بله نښه هغسې د مارتونګ نه ولاړلی شمشیر صاحب او دریم ګروپ پکې موږ سره شو دې کې درې دغه جوړ شو. داسې بیا دویمه دلته غټه پارټي ده دغه مسلم لیگ کې چې دي هغه هم په دریو کې تقسیم شو بلکې زه یم چې هغه په درې نیمو کې تقسیم شو. درې نیمو کې داسې تقسیم شو چې یو پکې د منظري والا دی یو پکې ترماس راووت او یو نیمه نثار خان له ووټ ورکوي او په ښه سوچ ورکوي ځکه چې موږ ته آلریډي لکه 2 خولې سپیرې کولاو دي. یو د ایم این ایس په صورت کې چې ولزي حزب اختلاف کې
چې ولزي اپوزیشن کې یو خو موږ ته په نېشنل ام پی ایس په صورت کې کولاو دا چې کار لولزي وي زه خو به اختلاف کوم یو خو کنزل پی ټی آی ته کوي وي موږ له خواغو چې شین راکې چې هر څه کنفرم دي او په دې خبره موږ پوهیو چې را موږ ته چې شین راکې چې موږ ته غوښتل شي نه راکې اپوزیشن ته څه نه ملاوي نو بیا خو ما خیال قوم خو ګوډي کې چونه دي په کار تاسو خپل چې موږ کار نشو کولای صرف نثار خان سره زموږ سره پښتو چې تاسو نه غټي چې موږ نه غټو تاسو کار نشئ کولای او تاسو ته پته چې موږ ته شي نه راکې نو بیا ولي او حقیقت هم نه واک څوک چل نه ورکی په خاطر چې زنانه وتلو ډاکټر له مشر زنانه او غټه غټه ونه هغه ته ډاکټر ته چې واک کوي دا واک په انګریزي لفظ ورزش ته وي هغه یو بچي واک کم دی واخونګین واغستل په دې واک چې دی په دې واک باندې هغه زنانه ټول خو واک څوک چل نه ورکی نو پی ټی حکومت دوه څه شي ځکه نور کې دوج وای کنزل دي دوه بار کنزل دي دنه کنزل دي بار انټرویو کنزل دي نو ور لور کې هغه ته پچې دوه انصاف ویش نه کوي لہذا زدا ویم دی عوام ته اپیل کوم چې خپل زمنګ نه د پی ټی آی نه زمنګ پی ټی آی والا نه د نشتر پارټي سره پښتو دا نه د جماعت اسلامي سره دا نه جماعت علما سره دا زمنګ پښتو او زمنګ خلاف دی روانو روډونو سره دی روانو لارو سره دی نشو بو سره دی نشت سکولونو سره دی زبددي سره دی پسمندګي سره زمنګ جنگ دی کدا کامیابی خو پاک درکړنو دا کوم محرومین جدي آیا دا بیا ختم شي او کنه ګوري جی ازمي علم نازمي ته چې نن په ترکو لړ دا منیم کړی دي الحمدلله حکومت شه ته چې با خور څومره دا منیم کړی دي دلته زمنګ موجوده ام پی ایس الله دې په رحم وکړي مطلب زمنګ ام پی دی مشر دی هغه لا اوس پر یو خخت نه دی یو لیش ترکول نه کړی یو ګټ اعلان نه دی نو د واضح هم چې ګوره د داس چل چې هغه چل بوټ ورکول غواړي دا ماخام او د ماستر میز کې دې چې د ضرورت نشته زمم چې دا عوام یو لاس شي او هغه مورچه کې دشمن ته کې زیاتې لګي دشمن زمنګ دا نشنی مګړی دا زمنګ دا پسمندګي دا نو که دا عوام د زاپیل کوم او دوی دا ووټ پی ټی آی لور کی ان شاء الله دا کافی حدا پر ودا دا غوي دا مشکلات حل شي ویل کېږي چې بزین لشنګله کې د پیسو د پیپ د ټینکې سیاست ته د به کم نظر ګوره نو سما خیال دا پر ماته سړي به مجاله غو نه ښکاری لانی دی ورکړي دروغ نه دروغ نه قران کړي او لانی دی ورکړي کرو سره وتی نو لا پیسې نشتی ماته پتر نه پیسو دا چلېږي دا زم خلک هم ډیرو خيار دي نه ورکړي جی اکوروم کې خو دا پر هغه د زموږ د 30 کالو قرضه ده نو کاغذ والی خو پیسې نه ورکړي دی بل به مجاله دی ماته اندازه راځي کوم گاوند کور کړي دا ویل کېږي اجي صاحب چې تاسو د جیوی والا چې کم دي هغه ته ډېر بد اخلاق خبرې کړلې بدی کې څومره حقیقت دی ګوره جی ما خو بد اخلاق نه ما خو په علماء ډېر زیات خپه کېږم او زه تاسو خبره ده چې ابل زمون جمعه ته خالي زمون نیمکلي زمون جمعه ته مولانا ادریس ابراته مولانا ذاکر صاحب راوسته زمون د پیش امام چې دی نو دا تاسو په ته پوه شئ چې کوم غټ سړی راځي نو هغه اجازه غسته غواړي جی بالکل د حکومت نه نو هغه اجازه ما غسته او الله تعالی زما خیرات نه لوړه کوي او په دې نه مخصوص د امین یا د اخلاص خبر کوم د علما سره د علماء ته پوښتنه کې د جمعات کې چې کوم دا د ملي د ملمنو روټي وزما کله زما حق ته دا الحمدلله دا ما کړی دا جی زه په علماء مینم د مینې دی وجه مې ویل چې مولانا صاحب بر ناسي او هغه خو بر کینی مونږ ته لاندې په خاور کې زبته په خپل شګ ته وړېږم خو زم چې هغه بر راشي کته علما دي شیخ القرآن دي شیخ الحدیث او جدو عالمان دي هغه کته ناسي امر نواز او بلاول دا پښو نرغټ بر زه په دې خپم اب مولانا صاحب چې اسمان کې مونږ ته په کته بس مکو خو په دې خپم چې غټ غټ علما کته ناسي نو خو هغه به وجود بد خو باندې دماغي بیا معافي وختله بیا غواړم په دې خبره خبشي په نیک خبرم خپه کیږي ازب باغې بیا معافي غواړم علما زنه خپه کوم ډیره مهرباني د په اخره کې به د ذل شنګلي عوام ته څه پیغام لري عوام ته دا پیغام دی چې ذل شنګلي جی چې دا د یو ورځ د 31 مارچ د 15 د وومنس کې دا موږ بیا رسوي څوک نه موږ غټلې منبر خبره له نه بیل دی بیالو نه شکریا له ځوانه خپل پس مرګ له ځتا کوشش کړو خیر دا عوام ته دا اپیل کوم چې دا خبره زین کې دی چې زمنګ پسمندګي صرف او صرف الحمدلله اوس پی ټی آی حکومت ختمول شي په مرکز کې حکومت ته په صوبه کې حکومت ته پی ټی آی ناظم ورکړي او دا دوه غټ شي نه دي خو یو میسج ورکول کان به کول چې موږ تحصیل ناظم وګټو نو هغه به موږ د صوبې نه فند وړو په دې خلکو به ولګي او کدا بل شو یو درې مخلو موږ ته سپیره کولا شي خدای مکه چې پی ټی آی کې پړ نه راکې دا به درې دوه خلې موږ ته ال د سپیری کولاو دي درې موراته کولاو شي استاد مطلب دا چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته په صوبه کې هم نو کو چری دلته هم راشي نو پیدا
به د خلکو ډیر د عوام به شي منګ ما تاسو چې بیا منګ سیاسي سړي یقین وکړ چې ما ته وخت دروغ نه قران کړل نه ویو چې نه ویو بیا موږ څه خبر نه خو دغه مقرر چې پیریل ووټ ورکړي چې د علاقې څه وشي. ډیره مهرباني ډیره شکریہ ټیم راکولو. قدرمنو کتونکو دا سره موجود سابقه وزیر سیاحت حاجی عبدالمنعم صاحب دغه خپل خبره تاسو اورېدې لرم د خبرونه بس تاسو خوښ شوي خپل قربا سجاد علي لور کې اجازه په لوی الله مسپارم. پاکستان زنده باد. د لوی الله پامان.